شیخه استاد څه خبرې کوي بسم الله تاسو تاسو کوي بس حاجی استاد بابو صاحب ور سره د هغې ټیم چې کوم دی ولاړ دي دلته او میاش پکې ډیرو کسانو ولیده تاسو له به انشاءالله شهادتونه دېنه ښه ډېر درکړو میلمانه پکې راغلي دي هغې هم لیدلي دی انشاءالله موږ هم الحمدلله په دغه سلسله کې هر کال لاګو د خاموشي اختیار کړی او دا موږ خپل یو عبادت ګڼو بېشکه جي ځکه چې دا زموږ د مشرانو د وختونه یو سلسله را روانه ده او جي او الله تعالی دې چې کوم دی ټولو ته مبارک کړي او الله تعالی دې چې کوم دی زموږ د عبادتونه روزې تراویح منځونه الله تعالی دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین آمین او دا موږ الحمدلله بابو صاحب ته پته را دا سلسله موږ په خوره پورې مرکزي روایت هلال کمیټې ته رسولې وه بالکل لیکن الحمدلله بابو صاحب دا ټول موږ بوتلي دي بېشکه خپل لیکن ستړی هغه ستاسو خلکو بیا هم هغه وخت شهادت نه منلې اوس هم چې کوم دی دا دغه مرکزي کمیټې شوه یا زمونږ چې کوم دی د ملک په سطح نورې دي زما په خیال چې د دې دپاره یو چې اوس د دې دپاره یو ټوس اقدام وشي چې کم سے کم زمونږ دا فردي عبادت چې کوم دی دا د ملکي سطح باندې او تمام عالم اسلام مسلمانانو سره چې دا یو شي دا به زمونږ د اتفاق او د اتحاد هغه یو دغه به وي چې د دنیا ته به مونږ ښیو چې څنګه د یهودیانو د دې هغه یو کرسمس دی یو پروګرام یې دغه شان چې زموږ د مسلمانانو د اختر هم چې یو شي نو دا به زموږ دپاره یو ډېر لوی د عزت خبره وي بالکل استاد مونږ اینو او تاسو خپلې خسې کوئ او د دې میدان نه د تمام مسلمانانو ته خصوصا د پاکستان د مردان او د کې پي کې زموږ چې څومره مسلمانان دي هغې ته ایڈوانس مبارکبادی پیش کوم چې دلته شهادتونه وشو انشاءالله موږ به اوس شهادتونه الو انشاءالله جي موږ خپل زموږ د مردان چې کومه کمیټې ده هغې ته به وړو هلته به بیا متفقه فیصله کوو انشاءالله انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله زما د پاکستان د مردانو او د شاباسګړي او د ګلیاړي د اوسۍ د دوستم د دې ټول الکی بچی ته سلام دی مبارکي ده چې فزان دی قبول او منظوره کی میاش لیدل شوی ده ان شاء الله مون سره ډېر خولي استای ولاړی دي چې اپیس دی راغلی د مردان نه چې هغه به تاسو خپل خبرې مو کی مونږ میاش ښه صحیح طریقې سره ولیده کسان اوس راغونډو چې شپږ دي پنځه دي دوه هر څه چې دي بیا به که ژوند دی خیر د هغې نه وروستو مونږ شهادت ورکوو بیا به وروستو تاسو ته رزلټ معلوم شي چې یاره څه وشو او څه ونه شو انشاءالله زمونږ به اختر راځي او اختر کېږي به انشاءالله